أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورة الأنبياء أولني آيات. دا سورة الأنبياء شروع شو او دا سورة الأنبياء په ترتیب نزولی کی د اسمان نه چې نازلې ده نو دا 83 نمبر سورت دی او دا سوره ابراهیم نو وروسته نازل شوی دی. په ترتیب عثماني کې یا ترتیب مذهبي کې دا 21 نمبر سورت دی. انبیاء ته 21 لیکل دي. نزولی او دغه مذهبي یا عثماني ترتیب واس مخکې من کړی دی. د دې سورت مرکزی عنوان چې کوم دی هغه دا خبره ده چې انذار المشرکین الغافلین و اکرام المستجیبین بعد الابتلاء. دو خبرې اهم د دې سورت مضمون دی. یو دا خبره چې کوم خلک د آخرت نه غافل دي، خواږه دا مسلمانان یو خواږه دا کافران، خو د آخرت غم او یری د ذهن نه وتری ده او په نورو کارونو کې لګیا شوي دي. نو دغه خلکو ته تنبیه ورکول او خبرداري ورکول چې په تاسو باندې یو لویه ورځ را روانه ده، هغه ورځ د پاره تیار اوسئ چې د هغې نه غافله کېږئ مو، او د هغې ورځ چې د راتللو چې کومه تقاضا ده کوم تیارې دغه ورله ونیسئ. دویم نمبر د هغه خلکو اکرام ذکر کېږي، تعظیم او احترام ذکر کېږي چې کوم خلکو د الله تعالی حکم منلی دی او دغه تعظیم او احترام به دوی ته ملاویږي وروسته د سختو امتحاناتونه. یعنې کوم خلکو چې دین او شریعت ومانو نو هغوی دپاره د تعظیم او د احترام زیری دی، خو کله بعد الابتلاء وروسته د امتحانونو تېرولو نه چې درانه امتحانونه به تېر کړي د اسلام دپاره دی به استقامت وکړي، هغې نه بعد الله تعالی طرف نه به زبردست بشارتونه را روان شي. هغه دنیاوي هم کېدی شي، هغه برزخي هم کېدی شي، هغه اخروي هم کېدی شي. پر روان نصر کې هم د هغې اثار څرګندېدی شي. دا ټول بشارتونه دي چې کوم خلکو په دین باندې عمل کړی. الله تعالی وایي اقترب للناس حسابهم، نږدې شو خلکو ته حساب د هغوی، وهم فی غفلة معرضون، او دوی په غفلت کې مخ اړوي. یعنې دغې خبرې ته اهمیت نه ورکوي چې مخې ته حساب را روان دی، هغې له تیاری پکار دی. اولنی سوال دی کې دا ده چې الله تعالی وایي چې خلکو ته حساب را نږدې شو. د دې حساب نه کوم حساب مراد دی؟ حسابونه دوه دي. یو مختصر حساب چې دی په قبر کې به کېږي، سوال جواب به کېږي، او تفصیلي سوال جواب به آخرت کې کېږي، قیامت کې کېږي. د دې نه کوم یو مراد دی؟ او دویمه دا ده چې که فرض کړه د دې نه قیامت مراد شي نو ظاهري سوال په دې کې دا ده چې قیامت دا آیتونه چې کله نازل شو د هغې نه تقریبا وروسته 1400 کاله تېر شو، قیامت رانغی، نو بیا به د هغې بس جواب وي. دې ځای کې دغه دوه سوالات دي. دا اولنی سوال جواب دا ده چې دلته کې اقترب للناس حسابهم، حساب دوه قسمونه دي او دواړه دې ځای کې مراد کېدی شي، دواړه اخیستلی کېدی شي. قیامت هم رانږدې دی، د خلکو مرګونه هم رانږدې دي، لرې نه دي. ځکه چې کوم خلک ضعیف دي د هغوی احوال بیخي واضح دي، کوم چې ځوانان دي د هغوی ژوند هم شکي ده چې څومره به وي او څومره به نه وي، زیات یې تېر کړی کم ورته پاتې دی. د دې امت اکثري عمرونه همدغه 80 او 2 شپېته 3 شپېته دا خوا شکي اکثري طور، کله لږ زیات شي کله ځینې کم شي، لیکن داسې دومره فاصله عمر خو نه دی. نو عمر خو یقیني دغه د قبر والا حساب خو بیخي یقیني رانږدې دی، په دې کې خو هېڅ اختلاف نشته دی. که د دې نه مراد د قیامت حساب شي نو بیا هغه سوال چې یاره هغې نه وروسته دومره سوونه کلونه تېر شو قیامت رانغی، د هغې جواب دا دی چې په دې خبره خو اتفاق دی چې د اخرنی امت دی او د دې نه بعد نور امتونه نشته دی. آخر سر چې کوم وي نو چې کله د آخر سر ته ورسېدل د اخري امت شو، نو په خپله د اخري امت کې دا ټکی په خپله موجود ده چې د دې نه اخوا زمانه د قیامت ته لږه پاتې ده، دومره نه ده پاتې، ځکه اولنی امت نه دی، منځنی نه دی، اخرنی دی. نو دغه اخرنی امت د دا لفظ هم معلومیږي چې د دنیا اکثر عمر تیر شوی دی، لږ پاتې دی، کم پاتې دی، او د هغې کم عمر چې کم دی نو بیا نبي علیه السلام آثار او علامات ښودلي دي چې داسې علامات څرګندېدل تاسې په دې پوهېږئ چې قیامت علامات د نږدې دي. او بیا نبي علیه السلام فرمایي زه په خپله د قیامت د علاماتو نه یم، یعنې زما نه بعد بل پیغمبر نه راځي، زما نه بعد به صرف قیامت راځي بس.
دغه ټولې خبرې چې راجمع کړي نو قیامت نږدې دی په اعتبار د زندګۍ د عمر کې چې د عمر دنیا څومره زندګي و هغه زندګي کې اکثري تېره شوې ده او لږه پاتې ده نو چې ډېره تېره شي لږه پاتې نو دقې ته نږدې کېدل ویل کېږي او بیا قلاره په قلاره باندې چې ورځ په تېرېدلو سره او د شپې په راتللو سره مسلسل د قیامت دغسې مسلسل را نږدې کېږي معرضون د مخ اړونکي دي د څه شي نه مخ اړوي قیامت باندې د یقین کولو نه مخ اړوي او قیامت دپاره د تیاری کولو نه مخ اړوي اول قیامت مني نه چې کوم سوچه کافران دي او دویم که قیامت کې مني او انکار ته نه کوي لکه عام مسلمانان واخله لیکن د دغه قیامت دپاره تیاری کولو نه مخ اړوي چې بس استیاره مرله نه کوي ځکه عباس ژوند تېرول یا به دنیاوي کارونو کې صرف د ژوند مقصد دنیا ګرځول چې د آخرت هېڅ هدف پکې نه وي منځ کې نو دغه د آخرت د مخ اړول دی او دغه ژوند د غفلت ژوند دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې پر انسانانو کې د اسلام قبلولو نه بعد بدترین انسانان کم دي نبی علیہ السلام ته فرمایل چې حمار فی النهار وجیفة فی الليل هغه سړی چې د ژوند هیڅ مقصد نشته نه د فرایضو نه خبر دی نه د دین د شعایرو نه خبر دی نه اوس د اسلام او د دین څه غم شته نه د ګمراهانو د اصلاح کولو په فکر کې دی نه د نیکانو خلکو د تعاون په فکر کې دی د هغوی د حفاظت او د نگرانۍ په فکر کې دی صرف مقصد یې پیسه د حمار په النهار د ورځې د خر په شان لګیایي وجیفة فی اللیل د شپې د مردارې په شانته پروت دی د ځانه خبر نه چې په کومه طریقه وده شو سنت طریقه غیر سنت طریقه دی نه دی خبر تهجد بالکل نه پیژني ذکر اذکار د وده کېدلو را پاسېدلو سریبه نه پیژني بس لکه څنګه چې مردار سره نه خبر داسې دغه شان کې ژوند تېروي بس د ورځې مسلسل محنت او د شپې خوب او د دین او د شریعت سره هېڅ مناسبت نه په هېڅ لاره باندې نو دغه سړی چې دی دا بدترین انسان دی د دې دا معنا نه ده چې ګنې دنیاوي روزګار بد شي ځکه نبی علیه السلام بل حدیث کې وایي چې الدنیا مزرعة الاخره دنیا د آخرت دپاره کرونداره نو معلومیږي دا چې که په دې اعتبار سره څوک دنیا ګټل غواړي دا ډېر بهترین شی دی بیا چې آخرت دپاره کرونده شي هغه وخت کې مصیبت دی چې کله دین ته رکاوټ جوړېږي نو بیا به مصیبت جوړېږي ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون الله تعالی وایي ما یأتیهم نه راځي دې خلکو ته دغه غافلو خلکو ته من ذکر سنصیحت من ربهم طرف در رب خپلنا محدث چې نوې نصیحتي الا استمعوه مگر دی وته صرف غوږ دی یعنی ځان په پوهیږي نه وهم یلعبون او دوی لوبې کوي د دغه آیاتونو سره د دې مطلب دا دی چې د قیامت پیژندل د هغې یره او هیبت به زړه کې کېنول هغې دپاره تیاری کول دا خو ډېره لویه خبره ده دا خو دوی کې نشته لیکن که ته څوک ورته د دین او د شریعت واضحه نصیحت کوي نو د هغې نه هغه هم داسې حال کې دی اوري چې لوبې ورسره کوي د یلعبون کې تفسیر ما په قرآن ذکر کړي دی چې دوه احتمالونه دي یو احتمال دا ده چې کله دی د شریعت حکم واوري نو د هغې مذاق به شروع کړي ټوکې به شروع کړي چې دې اوس ته شروع کړي دې زمانې ته ګوره دې پکې دغې خبرې راوراستې او دا مډرن دور دی ترقي یافته دور دی داسې دی هغسې دی او د دغې حکم مذاق به شروع کړي نو یلعبون دی به لوبې کړي د دغې آیات سره د دغې حکم سره دویم احتمال دا دی چې وهم یلعبون دی به ورته غوږ دی وهم یلعبون په داسې حال کې چې ځان له به لوبې کوي مطلب یې دا ده چې کله د دین او د شریعت حکم ذکر کېږي د قرآن تعلیمات جاری کېږي او کېږي او ځای کې نو دی به دې ته هېڅ اهمیت نه ورکوي چې راشي کښېني په احترام باندې غوږ کېږدي نه داسې به نه کوي خپلې لوبې به جاري ساتي لوبې به کوي نو په دې صورت کې به دا وعید شي زجر شي هغه خلکو دپاره چې د دیني درسونو نه تښتي او په عامو لوبو کې مصرفه کېږي په بکواساتو کې اسې عباسیاتو کې لګیایي او درس کېږي او دی ورته هېڅ اهمیت نه ورکوي نو هغه خلکو دپاره زجر شو دا دواړه احتمالونه تفسیر مر قرآن په خلاصة القرآن کې ذکر کړي دي کوم د قرآن کوم خلاصه چې دې ذکر کړي ده چې لوبو کولو نه دوه مقصدونه شو یا دا چې د احکامو مذاق وړاوئ یا دا چې په قولا خو مذاق نه وړاوئ لیکن چې کله دغه څه اوري نو دې ته د ادب او د احترام په نیت باندې کښېني نه بلکې خپلې لوبې جاري ساتي یعنی دا اسې پالتو خبرې ګڼي لوبه ته ضروري ګڼي لنډه دا شوله الله تعالی وایي لاهیة قلوبهم په غفلت کې دي د دې زړونه دا ځکه خپلې لوبې جاري ساتي یا د دغه احکامو مذاق وړاوئ چې د دې زړونه په غفلت کې د قیامت دغه لوی حبتي احوالو نه سریبو د خبر نه دي
هغه احوال یقین ته کوس کړي نه دي نو خپل ژوند عام د څاروو غوندې کې مشابه کړي د چې بس د ژوند مقصد یې خوراک او راحت او آرام حاصلول او دغه نه علاوه چې کوم دی نو خپل نسل سیوا کول لکه د زناورو غوندې کې دغه خپل هدف ګرځولې دي نو د قیامت نه غافل دي لکه څنګه زناور غافلي او دغه مقاصدو کې بیا حیوانات او انسانان یو شان دي حیوانات هم د خېټې غم کوي د سهولت فکر کې هم خپل وسه پوري او د اولاد او د نسل سیوا کولو په سوچ کې زناور او پورا حفاظت یې هم کوي بلکې ځان په وجني نو چې کله د آخرت غم او یره د انسان نه لري کې انساني همدردي ته اوچته کې د آخرت یره دې لري کې بیا د حیوانات او د دوی صرف په ښکاره شکل کې به فرق شي او نور مقاصدو کې به نور صفاتو کې به فرق ختم شي واسر النجوى الذين ظلموا او پټای مشوره هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي یعنی بی انصاف خلک دي او وجه هل هذا الا بشر مثلكم نره دا نبی علیہ السلام مگر صرف انسان دي تاسو غونډه کې د دې ځکه دا هغه سوالات او اعتراضات ذکر کیږي او هغه خلکو د لپاره زجرونه ذکر کیږي چې کوم خلکو به د نبی علیہ السلام خلاف پټي مشورې بهتان تراشی کوله د نبی علیہ السلام خلاف چې بدګمانیان خوري شي خلک بدګمان شي کافرانو چې کله قرآن واورېدو نو دا اندازه ورته ولګېدله چې په دې آیاتونو کې خو زبردست اثر موجود د دې اثر نه او د نبی علیہ السلام د انداز او د اخلاقو نه کافران هم منکر نه وو بلکې اقرار یې کاوه چې دا خبرې سړي باندې ډېر غټ اثر کوي د خپلو ملګرو ته به یې وویل خپل کسان به راجمع کړه پټ پټ یې به څه خبرې کولې او ورته به یې ویل چې داسې کار وکړئ چې د نبي علیہ السلام خوا ته مه ورځئ خبرې اثر کوي یوازې نه چې خراب هم کړي ګډوډ هم کړي بیا به چې کوم پکې د ځان به هوښیاران کوو چې موږ داسې پوهېږو په هر څه باندې او د نبي علیہ السلام د دین او د مذهب د باطلوالي دپاره به دلایل ویل نو هغې به داسې ویل چې هل هذا الا بشر مثلکم دا خو څه بل څوک نه دی خو ستاسو په شانته کې سړی دی او تاسو دومره سادهګان وو چې د ځان شان سړی ګورئ او د هغې خبرې اورئ یعنې پیغمبر ویل داسې نه وروسته دغه وجوهات ذکر کوي چې په دې وجه باندې نه نو بیا به یې وویل چې ابتأتون السحر تاسو جادو ته راتله کوئ نو دا جادو ته په دې اعتبار سره ووایه چې ډېر غټ اثر په قرآن کې موجود و چا موجود د غوږ کېښود نو هغه په حقایقو باندې ورسېدی دا خو ټیک خبرې دي دې کې د سوالات او اعتراضات او دښمنۍ څه بحث پکې دی نو دې ته به یې سحر ووایه چې څنګه سحر اثر کوي باطل شی دی داسې ویل دا باطل دی خو اثر کوي بیا به یې ویل وانتم تبصرون او تاسې ښیي نه چې دا جادو دی بل څه نه دی بیا هم ورته غوږ دی نو الزام کم ځای کې نه شو دوه الزامات شو یو الزام دا ده چې دا پیغمبر نه دی ستاسو په شان سړی دی او پیغمبر بل شانته کی څنګه یې هغه بحث به وروسته راشي او دویمه دا ده چې دا کوم څه چې وایي قرآن په حوالې سره نو دا جادو دی او تاسو په خپله ښه ګوره چې د اندازې د جادو په شانته کوي دا بیا چالاکي په خلکو باندې وکړه قال ربي يعلم القول في السماء والارض نو نبی علیہ السلام ورته وویل چې رب زما پوهېږي په ویناګانو باندې په اسمانونو کې هم او په ځمکه کې هم یعنې ستاسو د ټولو احوالو الله خبر دی تاسو چې کومې مشورې د نبی علیہ السلام خلاف کوئ دین په باره کې کوم اعتراضات لرئ نو دغه ټولو نه الله تعالی پیژني اوس چې پیژني نو څه به وشي څه مطلب به شي مطلب به دا شي چې د دین د دومره مقدس دین مقابل کې داسې الفاظ استعمالول او مشورې کول ټولو نه لوی سنګین جرم دی دا خلک د الله تعالی په نظر کې دي د الله تعالی د خلاصېدلو نه دي دا معنا شو نو وارنې غونډه کې انداز شو لکه سړی چاته ووایي چې ته کومې خبرې په ما پسې کې زه دې خبر یم نو داسې مطلب یې خو نه دی خبره به دې ختمه شو مطلب یې دا دی زه د سم څه کار کوم څه مثبت الزام کوم داسې مطلب یې شو وهو السمیع العلیم دا الله تعالی لیدونکی اورېدونکی د خلکو احوال ییني او اوري هم نو دوی به اعتراض دا لاره چې نبی علیہ السلام انسان د ستاسو غونډه کې دی او پیغمبر چې نو هغه انسان نه هغه فرشته دا سوالات یې وروسته روان دي جوابونه سره به ذکر شي قرآن په حواله سره به د معجزې قرآن د معجزې نه به انکار کوي د دې حواله به په سحر سره ورکول دا جادو دی بیا به وخت چې تیر شو لږ به خبر تیر شو جادو نو د انسانیت نه به خبر تیر شو ویل بل قالو بلکې دوی به داسې ویل اضغاث احلام چې دا ګډ وډ خوبونه دي اضغاث احلام او خوبونه ته ویل کېږي چې په هغې کې د نفس اثر موجود دي نفسیاتي اثر او باغی کې د شیطان اثر هم موجود دی نفسیاتي اثر چې کوم دی د خوبونو یو قسم خوبونه خو هغه د چې کوم د نبوت 1500 ختمه حصہ په حدیث کې خو درې شوی ده او دا خوبونه به کې حقیقت او د ځان له علم لري تعبیر رؤیا ځان مستقل علم دی خو جدا خوبونه دي
خو د دغې نه علاوه دویم قسم خوبونه هغه دی چې د انسان د نفس او د فطرت سره او د طبیعت سره تعلق لري. لکه مثال په طور باندې انسان د بیګانه داسې شی وخوري ویسکي چې هغه زیاتې اوبه کې اوبه لکه هندوانه سړی وخوري یا شوملې وسکي یا زیاتې اوبه وسکي ګرمۍ کې او دی وده شي نو بس دی به خوبونه یې په دې غټو غټو سمندرونو کې به لامبوګانې وهي روان وي لوی لوی دریابونه به یې په خپله او پکې روان وي. اوس د دې خوب څه تعبیر دی څه شی دی شي نه داسې بس هغه نفسیاتي اثر دی دې کې ورسته نشته. دویم شیطاني خوبونه دي. شیطان هم په خوب کې راځي او ډېرې سیرې پیښې انسان ته وړاندې کوي خطا کولو دپاره یرایي یې هسې هم دشمن د یرایي یې غلطې لارې ودښوي او د دې ډېر زیات واضح مثالونه احادیث مبارکه کې هم موجود دي. نبی علیه السلام په خلکو ته دا هم ویل چې من رآني فقد رآني او فإن شیطان لا يتمثل چې چا زه په خوب کې ولیدلم نو صرف زه داسې یم چې بس رښتیا به یې لیدلی یم. ځکه زما معجزه دا ده د مرګ او وفات نه بعد هم چې شیطان زما شکل نشي اختیارولی چاته زما په شکل کې نشي راتللی او نور هر شکل د اختیاروي راځي هر شکل دا جوړوي په خوب کې راځي خلک یاروي. کافرانو قرآن باره کې دعوه وکړه چې قالوا اضغاث احلام ویل دا ګډوډ خوبونه دي یا یارونکي خوبونه دي ګډوډ یا یارونکي او دا یارونکي ګډوډ خوبونه هغه چې کوم کې نفسیاتي اثر یا پکې د شیطان اثر نو خوبونه نه به تعبیر د قرآن نه به تعبیر په ګډوډ خوبونه سره وکړو. بیا به یې ویل بل افتراه بلکې د ځان نه جوړ کړی د خوبونه هم ویل نه د ځان نه جوړ کړی که ستاسو خیال کړی نو د دروغو علامه هم داسې چې یو شان ته کېنې قسمه قسمي رښتیا یو قسمي تحقیقي رښتیا او دروغ چې نو بدل یو شان ته کېنی. اوس د کافرانو د باطلو دعوو د تاسو وخت ظاهر کې به ته پته ولګي په یو ځای کې ورته سحر ووایه نو که دا سحر یي نو بیا د خوبونه څنګه شو خوبونه خو نشي کېدلی که دا خوبونه یي نو بیا به دا خبره څنګه چې بریب طراه رضان نه جوړ کړی دی بیا به یې وویل چې بل هو شاعر بلکې دا شاعر د شعرونه یې وویلو حالانکه په دې شاعران هم پوهېږي چې د قرآن انداز او د شعرونو انداز یو شان ته کې نه دی شعرونه ځان له علم دی د علم قافیه ځان له علم دی هغې سره یې هم سمون نه خوړو. دا دومره مختلف نومونه چې کم دي نو ډېر عزت په بنیاد باندې د تعصب په بنیاد باندې قرآن دپاره کېښودو او مخکې نه د هغې دپاره خبرداری ذکر شوی دی تاسو الله تعالی پوره خبر دی د دې انتقام به در نه اخلي. نو یو ظاهري دلیل دا شه چې د الفاظ دعوی مختلفې دي نو خبره هم دروغجنه ده او دویم د هغې دپاره وارننګ دی چې تاسو د عمل د الله تعالی په نظر کې دی. بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی بل اعتراض یې دا چې بل یأتنا بآیة کما ارسل الاولون دې موږ ته راوړي هغه نښه چې په کوم سره څنګه چې رالیږلی شي په هغې سره اولنی خلک. د دې اعتراض خلاصه دا ده چې مخکې به پیغمبران رالو او خلکو به نه منل نو دغه پیغمبران دغه خلکو به د فرمایشي معجزې مطالبه وکړه چې فرمایشي معجزه دې راشي. صالح علیه السلام قوم مطالبه وکړه چې بس زموږ دپاره ګټې نه وخوره او بس راویستله ورله. عیسی علیه السلام نه مطالبه وشوه چې د اسمان نه تیار دسترخوان راشي په خوراکونو دې پکې راشي بس راغی حاضر شو. دغه شان ده کې موږ هم څه فرمایشي معجزې لرو هغه زموږ فرمایش دې پوره شي. معجزې پیش وي هغه ټیک دي لیکن زموږ فرمایش پکې پوره نه شو زموږ فرمایش دې پوره شي. څنګه چې د مخکیني امتونو فرمایشونه پوره شوي دي داسې دې زموږ فرمایش هم پوره شي. دی بل اعتراض جوابات ته دې چې کوم دی نو وروسته را روان تفصیل را روان دي بس.